ګران کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم. دا مهال چې کوم ورکشاپ دی، کوم ټریننګ دی د آر ټي آی حوالې سره، په دې کې نور عالم صاحب دی، زموږ د پېښور ډېر سینیر جرنلسټ دی عدنان صاحب عزیز خان موږ ته ډېر زیات معلومات راکړل. په دغه کې د نارینو سره سره چې کوم دی نو زنانو خویندو پکې ډېر په کافي تعداد سره ګډون کړی. هغوی څه زده کړل، د هغوی څه تاثرات دي او آینده د دې ټریننګ نه چې کوم پیغام دوی یوړو نو څه کار به کوي پرده نه. خپله پېژنګلو راسره. السلام علیکم. زما نوم لایبه علي دی او زه یونیورسټي اف پېښور سټوډنټ یم، فاینل ایئر جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن سبق وایم. نن دا ټریننګ چې کوم او ډېر زیات لکه موږ خو ته ډېره زیاته زده کړه وکړه چې آر ټي آی بارے کې چې موږ اوسه پورې یونیورسټي کې چې څونه هر څه لکه زده کړي وو هغه چې نن پریکټیکلی مونږ هر څه وکتل کنه نو لکه ډېر زیات داسې نوې شیزونه مو چې مخکې لکه مونږ تھیوریټیکلی ویلي خو لکه مونږ د هغې بارے کې ډېره نه وه پته، اسپیشلی چې لکه سینیر جرنلسټ مونږ سره ناست وو، هغې نه چې مونږ ته څونه ګایډنس ملاو شو، هغې نه چې مونږ څونه هر څه زده کړل نو ډېر ویلیوبل ایکسپیرینس و. او داسې ټریننګ ورکشاپس چې کوم وي لکه سټوډنټس لپاره ډېر زیات فایده مند وي. لایبه په زنانو جرنلسټو څومره پورې ضرورت دی، څه نظر ساتي؟ زموږ خو ګورې نن سبا خو معاشره داسې ده چې لکه ضرورت خو د هر کمیونټي چې کوم دی لکه د هر چا، او دا تش نه چې خپل کمیونټي ریپرزینټ کوي بلکې چې هر چا باره کې خبرې کوي. خو ان سپیسیفک چې کوم کمیونټیز داسې دي چې هغې یا اقلیت کې راځي یا داسې لکه مارجنلایزډ وي، انډر پریولیجډ وي نو هغې بیا ریپرزینټیټیو سپیشلی ضرورت وي چې لکه اوس خواتین جرنلسټ راشي او دا جرنلسټ چې کوم سپیس دی دا هم لکه دې کې فیمیلز دپاره هم سپیس جوړ شي، لکه د میل ډومینیټډ سپیسز دي ډېر زیات نو چې دې کې خواتین دپاره هم ځای جوړ شي چې هغوی هم هماغه شان اپرچونیټیز انجوای کوي چې څنګه زموږ میل کلیګز کوي. نن هم دې ټریننګ نه څه اورېدل لکه زنانو ته په سکولونو کې، په کالجونو کې، په هسپتالونو کې داسې مسایل شته چې هغه پټ دي، داسې افسران دي چې هغه پې خاموشه دي د آر ټي آی لاندې، داسې اراده مو وکړه چې تاسو بس اپلیکیشن ورکوئ؟ او چې بالکل دا خو نن ډېر چې څنګه ټولو پریزنټیشنز وکړل ډېر داسې پرابلمز و چې لکه ذهن کې نه مو اوس د پریزنټیشنز په هغې باندې ذهن ته رالل نو ډېرې داسې خبرې وي اوبویسلی چې هر انسټیټیوشن وایي چې لکه زموږ دا خبره د میډیا ته را نشي که نه، اسپیشلی لکه د ښځو بارے کې نو هغوی دا خبرې پټوي. خو لکه دا ډېر یو ښه هغه دی چې موږ دونه انکریج کوي چې لکه موږ هم سبا بیا که دې فیلډ ته راځو انشاءالله نو لکه هم په دې باندې به کار کوو او د آر ټي آی به پوره استعمال کوو چې لکه خپل د ښځو چې کوم مسایل وي هغه سکرین ته راولو. تاسو د ښځو باره کې یو سټوري دلته کې چې کومه ده نو د هغې پریزنټیشن ورکړه، د دې ضرورت ولې پېښ شو، دې ته م آیډیا څنګه راله او څه م پکې ولیدل لکه زموږ په ذریعه؟ لکه د دې خو ضرورت خو داسې دی چې هغه خو لکه هر کس ته پته ده که نه چې زموږ اسپیشلی زموږ پښتون معاشرې کې لکه د ښځو ایون د وړې جنکو چې لکه قتل وشي یا څه لکه هغې باندې اکثر غیرت په نوم باندې بس خلک چوپ شي یا لکه ډېر په دې باندې په میډیا خو بیا بالکل خبره نه راځي، اکثر اوقات خو دا وي چې عدالت هم خبره لاړه نه شي. خو دا ډېر یو غټه خبره ځکه چې دا اسلام ته خو دې سره اړو سره تعلق نشته، اسلام سره خو موږ دا اړو سره هغې کې اچولی نه شو نو لکه پکار دی چې زموږ خلک رو رو دې بارے کې مغه شي چې دا اسې وړه شان خبره نه ده، د جنگ خبره نه ده کې چې یو کس لکه هغه خپل اپنی زندگی کھو جاتے ہیں لکه هغه خپل ژوند وبېلي په دې کې که نه دا څه وړه خبره نه ده نو لکه د دې ضرورت سپیشلی بیا موږ دپاره دی چې موږ هغه جنکې یو چې بهر راځو یونیورسټیز ته ځو نو موږ سره دا موقع شته چې موږ هغه جنکو دپاره خبرو وکړو چې څوک خپل اواز نشي اوچتولی نو د دې ضرورت خو بیا سینیر جرنلسټ چې موږ سره څونه هیلپ وکړو په دې سټوري پریزنټ کولو کې یا دې کې موږ انفارمیشن راکولو کې نو لکه موږ ته لګېدل چې دا ډېر ضروري دی چې مخامخ راشي. لکه دا ګڼې چې ډېرې زنانه داسې دغه چې کوم دي نمرې بیرونه او چې بالکل کیږي لکه زموږ خو ټول خپل هم پښتانه یو موږ ته پته ده زموږ کلو کې لکه کیږي داسې او اکثر خو داسې وي چې آپس کې هم لکه د غیرت خبره راشي نو لکه خلک یو بل کې هم داسې نه ډسکس کوي خو کیږي ټولو ته پته ده او لکه عموما خبره چې موږ په دې کې خبره کولی شو نو چې څوک ځان له نشي ویلی پکار دی چې موږ سره دا طاقت شته چې موږ هغې دپاره خبرو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. لایبه علي چې نن کومه سټوري روړې وه هغه حقیقت کې ډېره مهمه وه چې زموږ په دې معاشره کې
زنانو کوم قتل عام روان دی، په هغوی کوم تشدد روان دی، هغوی سره کوم ظلم او جبر روان دی، هغې له بیا د غیرت نوم ورکړی کېږي. نو په دغې باندې هغوی باقاعده RTI ته یو درخواست ورکړه چې په هره ضلع کې څومره پورې زنانه چې کوم دی قتل شوي دي او بیا هغې دپاره انصاف چې کوم دی هغه میلاویږي نه میلاویږي. نو د یو زنانه ذات دې طرف ته سوچ او بیا معاشره په دې باندې پیوله، دا د دغه ټریننګ چې کومه ده هغه وجه ده. او په دې کې سپي صاحب چې کوم دی نو یقینا زموږ یو ډېر سینیر جرنالست چې نن هغوی سره زموږ لیده کاتو شو، ډېر سمتې زده کړل، ډېر سمتې واورېدل او هغه زنانه چې کوم دی دې ته دغه شو چې په معاشره کې د زنانو هم یو ډېر مهم رول دی. زنانه جرنالسټه جوړېدی شي او بیا زنانه جرنالسټه چې کوم ده د زنانو مسایل هغه دنیا ته ښودي شي او بیا په دې پښتنه معاشره کې د زنانو سره چې کوم زیاتې روان دی په دغې باندې ډېرې تفصیلي خبرې اترې شوې. په دې کې د 400 ډېر تکړه تکړه سینیر جرنالسټان چې کوم دی هغه ټول موجود وو او هغې نه به کې حقیقت دا موږ هم پکې ډېر څه زده کړل، ډېر څه مو واورېدل او خپلې تجربې پکې خو موږ شریکې کړې. نو انشاءالله مزید به هم در سره په دې باندې خبرې اترې کوو او مزید به هم د دې معلومات هغه به تاسو ته درکوو.